بسم الله الرحمن الرحیم. بای څنګه تاسو ته پته ده بله ورځ د پی ټی آی والا د فارن فنډینګ د کیس محفوظ کړی دی او هغه به اورئ. نو داسې عجیبه غوندې خبره ده، ځکه یو خو په کار دا دي چې د پاکستان کې چې څونه فارن فنډینګ کیسونه دي څونه پالټیانو باندې اول د هغه واورئ، ټول د جمع کې او بیا دې واورئ. یو پالټي دي د دیوال سره لګولو کوشش نه کوي، داسې زیاتې غوندې ښکاري. بیا دویمه خبره دا ده که موږ وګورو که دوی وایي چې یاره دا د یهودیانو له او د اسرایلو له او د انډیا له فنډینګ شوی دی او دته پیسې راغلي دي، نو عمران خان خو دا بیم که موږ وګورو د بهر له پیسې راوړي دي او دلته زموږ ملک ته راغلي دي. که تاسو وګورئ د نور د پیپل پارټۍ په دور کې یوسف رضا ګیلاني ته چیف جسټس خبره وکړه چې یاره دا کیس خط لیټر ولیکو چې موږ سویز اکاونټونو کې چې څونه پیسې ده واپس راشي. په سویز اکاونټونو کې اوس پیسې د چا پرتې دي تاسو ته ښه پته ده، زموږ د ملک له پیسې وباسي. بیا تاسو وګورئ په انګلینډ کې چې کوم د چا دغه دي د پلیټونه دي او دغه دي د هغو سره دا ثبوت هم نشي چې یاره موږ د پیسې د پاکستان نه لا څنګه وړي دي او هلته هم د ځایونه څنګه ایستل شوي دي. نو دا ډېر غټ زیاتې روان دی، ځکه چې نور لګي او زموږ د ملک د پیسې وباسي او په نور زموږ ته وړي، او یو کس لګي هغه پیسې راوړي د خپل ملک ته او چې یاره زموږ د ملک ته پیسې راشي. څوک ته فارن فنډینګ وایي، څوک ته د هغو د پارټۍ ځانه یو د هغوی اکاونټونه یې هغې ته راځي. بیا دویمه خبره ده چې د اسرایلو له شوي دي. نو که تاسو په دې باندې سوچ وکړئ د اسرایلو پیسې اوس حکومت د چا دی؟ د پی ډي ایم والا دی نن وخت کې په پاکستان کې د پی ډي ایم والا حکومت دی، او زمونږ ټول حکومت پاکستان چاته نارې وایي چې موږ پیسې راکړه، نه سعودي ته وایي نه دوبۍ ته وایي نه یو ملک ته نه وایي، صرف آی ایم ایف ته وایي. آی ایم ایف ته چا دی؟ په آی ایم ایف کې پیسې د چا پرتې دي؟ نو نن سبا که تاسو وګورئ د سوشل میډیا باندې دغه ډېر ګرم دی چې د یهودیانو نه پیسې ایستې دي او دا چل دی او هغه چل دی او دنیا ورانوي. نو موږ دا وایو چې پاکستان حکومت د یهودیانو نه پیسې دي، نو که عمران خان وایسي نو څه دنیا ورانه شوه؟ څونه پیسې به ایستي؟ په ارباو ډالر یې نه دي ایستي، څه لږې غونډې کې پیسې دي او هغه به کېدای شي دغه کیس داسې دی چې په هغې کې صحیح شو دته نه راځي، بیا ته په عدالت کې اپیل وکړي او هېڅ خبره نشته، په هغې کې سټی به ورته پکې ورکړي. خو زه دا وایم چې پاکستان حکومت موږ یهودیانو ته نارې ووایو چې یاره موږ د پیسې راکړه. که د اسرایلو د یهودیانو خبرې نو زموږ حکومت تاسو وګوره پی ډي ایم حکومت هغه دی چې زه دا خبره نه کوم چې پی ډي ایم چې کوم یو حکومت راغلی دی پاکستان کې، نو اول د دې شی وکړي که د اسرایلو خبره نو اول د حکومت ته دې ووایي چې وایي ته د اسرایلو له ولې پیسې دي، د آی ایم ایف ته ولې ځي؟ آی ایم ایف ته وایي چې شرایط هم ولې مني، خبر هم ولې مني او د ما د ډالر یې راکړه. نو موږ دا وایو چې یاره بهی که د یهودیانو دغه ولې د یهودیانو د اسرایلو ورکوي نو اول زموږ ملک دا خبره کوي چې موږ د اسرایلو له پیسې اخلو، دویم موږ د امریکې د څونه پیسې اخلو، دریم موږ د نورو کم چې عیسایانو د یهودیانو ملکونه دي موږ د هغو د څونه پیسې اخلو. دویمه خبره ده چې زموږ ملک کې داسې حکمران راغلي چې زموږ د دې غریب عوامو پیسې وړي، چا په سویز اکاونټ کې جمع کړي دي، چا په روړه او برطانیه کې پلیټونه ایسي، چا په ملیشیا کې هوټلې جوړې کړي، چا په دوبۍ کې هوټلې پلازې جوړې کړي دي. نو دې شی دی که عمران خان ولګېدو او یو یهودي ورته یا د انډیا له ورته څه فنډینګ وشو نو به یې دې ملک ته پیسې راغلي، څه بل ځای ته نه دي تللي، یا به شوکت خان هم ته راغلي یا به د عمران خان یو پارټۍ تنظیم ته به راغلي. او د عمران خان د تنظیم هر چا ته پته دی چې هغه دونه نه پکې د دهشتګردۍ څه دغه شته، هېڅ هم نشته، لکه په غلط طریقه به لګې راغلي، په بلیک طریقه به راغلي. نو زه وایم چې اول خو دا خبره ده چې زموږ د دې غریبانو پیسې واخلي او هلته لاړ شي سویز اکاونټونو کې د یهودیانو اکاونټونو ته لاړ شي،
بل لاړ شي د موږ د دې ملک د پیسې والي په موږ باندې ټول عمر حکمراني وکړي او لاړ شي هلته برطانیه کې د یهودیانو په دغه کې پکې ځمکې والي نو ته به د خپل ملک ولې نه لې چې د یهودیانو ځمکه دې پکې خوا ده نو دا نن سبا چې په دې میډیا باندې د کومه پوزیشن پارټۍ دي او یو دغه جوړ کړی دی نو وروره دا اوس د عمران خان خبره وایي دا د 90 زمانه نه ده چې موږ به دوکه شو او ته به دا خلک دوکه کوي نور وروره دا خلک نه دوکه کېږي په دغې باندې که ته اوس وګورې زموږ یو پارټي ده وایي آج بھی بټو زنده ہے نو که ته د هغو پارټۍ ورته وایي وایي نن هم ژوندی دی نو وروره موږ خو دغه نه منو چې آج بھی بټو زنده ہے وروره خو مړ خدای الله دې وبهي او بل نواز شریف صاحب دی نواز شریف صاحب دی الله صحت دی ولا ورکړي او الله دې ډکې موږ ولې کور ته دغه ته راولي ملک ته راولي خو زمونږ د غریبانو پیسې د نور د پارټیانو والا او دغه والا په قداره کینی چې زمونږ د غریبو خلکو پیسې وړي په بلیک باندې او هلته د یهودیانو په دغه کې پې ځمکې او اکاونټونه د هغو اکاونټونه ډکوي نو دا زیاتی دی که نه د یهودو له دلته پیسې راوړل دا زیاتی دی والسلام